هنين حولته نقوم شانور إلى أوطاس ورطوي الديو جنبو شو سوقي أمداد حنين خلق التجمع شو نو أوطاس كيو جنبو شو أو سوقي دانور خلقو نو أغم فتح شو أمداد نقل سفر كفان أمبقي حنين لاني أوطاس طائف أبو موسى الشريوي يلعقل يفارق النبي عليه السلام ده حنين نبعث مقرر أبو عامر ويولا أخكار بعد أبو عامر لا صورته أبو عامر هذا أبو موسى الشعري رضي الله عنه ترى عبيد بن لحى عبيد ابن سليم ده مقرر فرميا هو يشترك أبو عامر في ركبته فرقبلته رماه حشمي منسوب بسوي بنو شحم يو شحمي بيشتيو فقشي فأثبت نقلك كذا قشي فرقبلته فما خطرت الولد فقلت ما يا عم ماذا ما كتشو بيشتي فأشار إلى أبي موسى فأشار إلى القاتل لأبي موسى فأشار إلى القاتل سليم أبو موسى فقال دغم قاتل بس فترد المفرد دون بين رواني الذي رماني فقصدت لهما وتقصتك فلحقته فلما رآني غدا أولي ولا مرة ليتابيش مجالت أقول موتي ألا تحيانتي ألا تدرينا لا ترمت له ما سنت بتري تختي فكف أدريد فاختلفنا ضربتين بالسيف أغف معه وما قالت فقتلته ملبك ثم قلت لأبي عامر يا أبو عامر دويدي عبيد ترتمي إلى جنبي وقتل الله صاحبك استاغمر بالإخلاء ملك صاحب مرق بجادا لخان استاذ مرق صبر بالله قال فأنزل إليك لا غشي لما تخبينا فنزعته فنظر منه الموبة رواني شوي لاول بدل يكون لنا كنا يوم بسبينا روانش قال يا ابن أخي اقرأ له النبي صلى الله عليه وسلم وقل له ذوك استغفر ما نبخنا وعلي واستخلفني أوضي فخلق ذات فدي أبو عامر خليفة أبو موسى إذا ما بدأ تقوم من دانش ودي غريب مش فبقى سنة ثم ما فرجعت راجل فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته بيتنا مراد سشيري خيمة كيو تقدر ولا بسفر كيو على سرير पे कट नास्तो मुरम्मद और कट द कजूर द पान बने दे رومان السرير رومان سشيري نحل وعليه فراش لفاظ به بستر اغه بستر مخذكي وحسيره قد اثر الرومان السرير بظهره وجنبه كتب بستر فكمياس كده بستر पूरा नहीं रसे तेरे बात होता है فاخبرته بخبرنا وخبر ابو عامر कि عبيد थे ما هو كنا مسو उसमें तभी عبيد ابن سليم كده قصي فتح السلام بيده كم ذكري نبي كم ذكري وقال قل له جو اوديبي في عمر مبارك توج ما بخنا وقال فدعا بماء فتوضا ثم رفع يديه وقال اللهم اغفر لعبيد ابي عامر عبيد دينون ده وعمل الدنيا ده ورأيت بياض ابته دمر رسولنا فورتكل ذكر الانسان فورتكل دي خان نرعام عادت في رسولنا سنين فورتكل ثم قال اللهم اجعله يوم القيامه فوق كثير من خلقك ينادي مرتبه وركي ومن الناس كثير من الناس فقلت ولي فاستغفر ما لم بخنا وعلا فاستغفر وقال اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه هذا ابو موسى نملكنا وادخله يوم القيامه مدخلا كريما ابو بردوي يوم ابو عامر ده بارشو او بل ابو موسى ده بارشو ابو برده بلاد ابو موسى شابته يا امتى سفر كده طائف والجهاد من دي دا په شوال اتمه کې قاله موسی بن عقبه چې امام د مغازي دی شبا او دې قران ته هم دی نو څنګه چې کله قران شامل ابي عن البيت کې سلام تعالی او سلام رضی الله تعالی عنه علی نبی صلی الله علیه وسلم ما سره مخنث یا مخنث خنثى مشکل دا خنثى مشکل خو سلیم نه او خدم نه کنا اندامه کار نه کینو دی پر قرون کې دنه وکړ دی دا هی دینو وسميته ام سلمة وما تورد يقول به عبد الله بن ابي اميه هذا ام سلمة يرو يا عبد الله ارايت خبرنا خا ان فتح الله عليكم الطائف فخذ بين الطائف فتكنا غدا سارا نفع عليك بابنه غيلان الطائف مش ابن غيلان دا غلو قبضك يا اخلاقا دليلوا لكن دي قبور كده فانها تقبل باربع وتدبر بثمان سما سربدا العرب بسربي جنا كيف اخي سربي خذ بي اخي تدبر باربع تقبل باربع دا كنايه دا سربوالي دا سمينه دا او يا بعض العلماء يجي تقبل باربع سر چې مخله د ترارواني نو سالور د وخت ډيري بد تخکاري او چې شاکی نو اته ډيري بد تخکاري
خدای دې بیخته دغه بوساړی وکړه دا بوساړه څه کې ته به په شاګرد دې کتاب په شاګرد مخې ته سلو څه دا سدیه نشو او دا خېټه دوی سي شو او شاته اته څنګه دي علماء لیکلي دي وی دوه وی دا ولي شو او دوی شا لنډه شو او دا خېټه چې شاته ودی کنه دا خېټه نو دې کې څه پیدا کیږي خمونه پیدا کیږي نو دوه یو طرف ته دوه بل طرف ته بهر کې کنایه د سرګوالي نه ده نبی رسول الله چې دا خبره ووري کنه اناستو ولایت خلنها ولایت دینه پس داخله پتا داخل نشي ټیک ته چې دینه خو بل غم نه جوړيږي خنساګان دي خدا د خذو الونه بار وای داخل دي نشي قال ابن وقال مبرد مهندس هي نو ورپسې اشاره اور دي جنینم د غیلان د لورنو بادیه تو دینو مو او دا وخت کې عليه السلام محاصره کړی و جی بدی جنگ کې طائف فتح نشو بیا مستقبل لخر ورپسې دیګل بیا پتا شوی دیکھې هغه ځان سره ټول د خردونو سامان د نکړو او په قلا کې باندې چې کوم د طائف اصل دی ها یو دنوا قبل شو نو چې صحابه ورتلل با دایو په شو وشته نو صحابه دا چلو کو چې دا سرمنونه یو دا جوړ کړ یو ساده دی دا په سرمن باغ شي اثر نه کوي نو هغه سرمن او ساده یې خور په باغ کې لاندې ورتل چې موږ دا دیوال سوري نو ورننه وایو دا ته تر اځه کولو نو هغه اوس په نګر مې کلی باغ یې راو ورته باغ کار نشو نبی نبی رسول الله وی او فرمایي زه چې زو دا به پرې صحابه وي خان موږ دا فتح کړی نه موږ به زو به خلا ډیره خلا چې ستاره د جنگ وشو صحابه زخمی شو نبی زم دې چې زو ادا به پرې صحابه غټونه زخمیان شي نو په خندل نبی عليه السلام شابته لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم دا یو مخصوصه قلا وټول طائف نه لري فلم ينل منهم استفاده حاصل نه کړ سحاصل وتا چې فیلون رسول الله قال إنا قافلون إن شاء الله غدا دا درنا شو الصحابه وقالوا نذهب ولا نفتحه قال مرة نغفل جمون بيودك نغفل دي بدك نذهب لها يوم الثلاث ومن فتكر لي بيغدوا القتال إن شاء الله فغدوا فصبا ورد فأصابهم جراح تقريب كذا قشون حمله يقول فقال إنا قافلون غدا إن شاء الله وفقط كذا خبر النبي عليه السلام تبيه نبي من بوا فزوز فتكر بني أخذ النبي عليه السلام يوزع ما كذا قال نكبه وقال من فتبسم قال حدثنا سفيان كله بالخبر أخبرني لي خمس عن عمرو عن أبي بالعباس أو بلكي حدثني عمرو قال حدثني أبو العباس الشاعر شباب بیا بل لخر ورولېګا نبی عليه السلام سعد بن ابي وقاص په مشرک نه فتح کړ وهو اول من رمي بالسهم في سبيل الله وأديه سمعت أبا عباس قال سمعت سعدا وأبا بكر ابو بکر صوب دی وکانه تصور حسن الطائف دی په دیوال اولیدل د قلا د طائفي وناسن په اولاله کې دومره بهادری په دیوال وروړیدل او هغه په غشو غزارونه کولو دی وروړیدل ابو بکر او مرګ په دروازه کې ولاړ چې په لوکو صحابه ورننوت فتش فجاء النبي صلى الله عليه وسلم دراغ النبي عليه السلام ابو بکر بس دغه مناسبت دغه خان عليه السلام لارج عراني تدي پس بل لخر ورولېګا قال النبي حمد ابو بكر فقال سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى بدغه خبر خلاص شوها چې ابو بکر وکانت تصور دا ابو بکر سو کو صفته کی دا حقیقت چې په دیوال اوریدل په سور الجدار فقال دا قلا د طائف په یو لکن ورګری مفاجاه دراغ نبی عليه السلام تعالی وتو چې سب دغه په قلا وروري سره د مرګو دروازه مرګو ته کولو او فتح خلاص شو دا په جمله معترضه او مناسبت راغله وصلى الله سمعت سعدا وابا بكر فقال اغي دوار چې سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى الى غير ابي كذا غیر فلان بل ته منسوب دي فلان کې مطلب دي او دا پتا و چې دا په دروغه کوي فالجنه عليه حرام دخول الاولي او یا مستحل ده حرام کافری کړه دا بل ته نسبت کول حرام او دي حلال ګڼي قال هشام شبته وقال ان شاء الله عاشر عن ابي العالي او عثمان هذه قال سمعت رضي الله عنه
ذات دو قصد لگواهی در پرپری مخی حدیث فحسبک بهما قال دو کافی دي بل جانا هو نريد حديث پروانشتا من ادعا والا قال اجل اما احدهما جسعد دي فاول من رمى بالسهم في سبيل الله دمر بيسري دي واما الاخر فنزل راغ نازل في النبي عليه السلام تا صالح سلسات والشيء من الطائف دريم د درويشتونا يعني دریش کسانو طائف پتا کا او دا هغه چې په قلا ورولېدل دي شابه دي حدثنا محمد بن علاء ولا حدثنا اسامه بن ابراهيم عبد الله بن برده بن موسى رضي الله تعالى عنه قال كنا النبي صلى الله عليه وسلم نازل په جهادانه کې په مابین د مکه او د مدینه کې ومعه بلال وسره فاتا چې دا ټول غنیمتونه جمع کړي جهادانه ته جهادانه تقریبا د مدینه منوره پرور دا زور روډ باندې په دینه نه ده او د مدینه په لار ده تقریبا طائف نتی مدینه ته د داخله کې راځي د مکه مکرمه نه یو 6 کیلومتر لاره التقص هم یو جمعه ته خلک دي او نیت ته کوي د عمره او راځي بیا عمره خلک ته بیا عمره وي انا کې بیا وړه پکې نشته عمره نازل بالجا بین مکه او المدینه بین مراد حقیقی من نه مراد دا مکه ته نږدې لري د مدینه نه ومعه بلال فاطار من ذنب وبارسي فقال الا تجد لي ما وعدتني تماله نقول لك يا اخي ما سره وعده کړی تخمات چې مال در کوم را خو دې نه کا وقالوا ابشر خوشاله دا ابشر چې خوشاله شي ور کوي کنه ابشر وته ابشر خوشاله شي اوس هم کې ورته دی چې دا کار له عربو ته وي ابشر دا ابشر ټول لفظ مبارک شي سمته قوم در خوشاله شي فقال له ابشر فقال هو تو غاب باندې قد اكثرت علي من ابشر فبار ما تابشر ومن نه فاقبل على ابي موسى وبلال فهيئه الغضبان چې نیک بخت ابشر خوش له خدا ته کې مال در کوم خوشاله چې خدا ما دخلینه چې ابشر وت وردا قیمتي دی لیکن جنت رسول خوشاله بشارتنا راځي ادرت فقال بي فرمان چې رد الاعرابي البشرى فاقبلت تقبل کې انتما قال لي قبلنا کته چې هغه کوم بشرا کړو اخذ مال والو ما جواب ورکړو ښا چې پیغمبر مبارک بشرا په ظاهر کې د مال چې مال ورکو ابشر وته په حقیقت کې د خپل مبارک لفظ عام معنی و زید کوي ثم دعا بقدح في امام فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه ثم قال اشرب منه ينوس کې دا ماء مستعمل شو وافرغ على فمخل مولا فمرو باندې وابشر بیا وته خوشاله شي تاسو راځره فاخذ ان قدح وعلى ام سلمة من وراء سته فردين پورې غاړه اغيوي ان افضل لامكما مور رب صبر كنا ام المؤمنين دا فافضل لها منه طائفه صوبه غير طريقه دې مسکلې عربي دې بیا مال ورکړي شابه مناسبت دا چې دا د جهراني کې د طائف وغيرها التفارق شو او دا اوساس دا مسله په ها قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا عطاء عن صفوان يا ابي اميه داود يا عبد الله متخمخ على كثير شو كان يقول ليتني ارمان كما ولد النبي عليه السلام اي على صحابي دي خان حين ينزل عليه الوحي في وحي نازل يودا كيفيه من ولد جدا سين كيفيه قال فبينا فريحا کے نبی علیہ السلام پر جعرانا کی مناسبت دوا طائف حلين او طاس نفارق في غنیمتونه التجمع کړل وعليه صوب وصوب وفي قد اذل به سور شيء پدې صوبا فنبي عليه السلام باندې معروف فيه ناس صوب مناسب ملا یو خیمه من اصحابي اذ جاءه اعرابي داب الاعرابي دی غبلو یو باندې چراغ عليه جبه یو چوغه چولوا متزمخ بتوي بنزان کا کړهون کې او پتوي سره خوشبوئی پورې کړوا فقال يا رسول الله كيف ترى سرنگي تبيري په حق دا رجل کې احرم بعمره جدا عمره اراده کړی دا دی وخت لا دی دا زمين حل کې دی وخت لا په جعرانه زمين حل دی دغه نه نیت کوي اراده معنا مې وکړه اراده د عمره کړی دا په جبه او په جبه کې بعد ما تزمخا پس دا نه چې دانه په حکمه کړی دی نو بس نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې وحرالا لقد تقوسوا كانوا واحد انتظار کو فاشار عمر اشاره حضرت عمر فاروق اعلی تپلاس باندې چتا ارمان کا وجه نبی علیہ السلام دا وحی په حادث وین امراشا ان تعال فجاء اعلان فادخل راسه صريح میں داخل کو فاذا النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه مخ تكسر يغط كذلك ساعه يغط غتيت معنا غټ غټ اوازونه کول پیګه په
دا چلے کاو دا وحی شکلو ثم سور یبات دا حالت کشف شو فقال این الذي يسألوني عن العمرة آنفا طلب شداغ باندی سی فأوتی به فقال اما الطيب الذي بك فأغسله 3 مرات مبالغ سرا دا خوشبوئی دلکا واما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك سوالو کا دا خوشبوئی پہ ولې درې درې بدلا دا خو قانون دی دا احرام نمخ کې خلک خوشبوئی پوری کولی شي بخته تیر شو رستو باندې پوری یاد دی جواب دا و چې دا ذات الجسد خوشبو وا ذات الجسد وجود د احرام نه پس پاتې بلا منع دی ځکه به ویندلا او دویم سوال پیدا کما تصنع فی حج کنه په حج کې عرفات منا مزدلفه ته په عمره کې نشتا نو جواب دا چې تصنع فی عمرتک طواف او سعی کې مشابهت دي چا کې مشابهت دي طواف او سعی کې یا په ممنوعات د احرام کې مخکې دا لما افاء الله على رسوله يوم حنين بلا مالون پہ اللہ غنیمت ورک افاء اللہ علی اہل رسوله فخلقوں کے تقسیم کو مؤلفۃ القلوب ډېر لوی مال ورک او هو سلسلو خانه یو ورکل دا هغه چې دا کم په مکه د فتح نه پس مسلمانان شو ان نظام غړي روخيار دوی د مالونو په ډېر وجو ورکل یو خدا چې استاد هم ته مکه فتح کړ نو موږ بزو مدینه ته اصل دې بیا شورف جوړ نه کی بغاوتونه کی د مال ورکل دې دا چې دې نه مړ نه شي لږ مداوات دی شي نو دې ډېر مالونه ورکل او بل درې تا چې صحابه له په نور جهادونو ډېر مالونه ورکړي ورې ګرځي ممش ولم يعطي الانصار شيئا غير سور نقل فكانهم گویا کہ انصار وجدوا غمجن شو وسشو اذ لم يصبهم ما اصاب الناس انہوں نے سیدل بیتا اغا اصاب جمرہ سے کمال خلقتا او کانهم وجدوا گویا کہ اذ لم يصبهم ما اصاب الناس کان یا وجدوا ولي اذ لم يصبهم ما اصاب الناس فكانهم وجدوا التب جدا معنا او کم دلته جدا ذکر الفاظ یودی التد غصی معنا او دلته کې د حزن معنا فخطبهم نوح عليه السلام خبر ورسیدن کو راجه مکل وقال يا معاشر الانصار الم اجدكم ضلالا تاسمانه منتی گمراهان فهداكم الله بي وكنتم متفرقين او سودا انصار فمن دخلت فمن بدون جګړې يوم بسرم رواني فألفكم الله بي وألف بين قلوبكم وعالة فقران فأغناكم الله بي الله ذا فسبب غنيمة ردركل دبلو نزيد دبلو قلدو مالو ندركل كلما قال شيئا شكرا بعد إنسان خبر قولاغي بي الله ورسوله أمنا الله ذا حقيقي انعام ذا پیغمبر مبارك ظاهري بالكل قال فما يمنعكم ماشاءالله حضور پاک وته سوي په چې تاسو دا جواب راکوي چې الله رسول امننا دا ولې نه وایي څه کم لفظ دا سی وایي دا الله رسول ته کوم یواز راځي مونږ د نصرت کوئی په خبر دا ولې نه وایي قال ما يمنع یعنی سبت الله رسول تاسو احسان کو گمراهان و او تاسو هدایت درکا متفرقین و تعلیب پیدا شو فقیران و احسان کو خود تاسو الله رسول دین سره نصرت کړي دي تاسو کړي ما یمنعکم سے من کی تاسو درا ان تجيبوا کی تاسو جواب ورکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم درا کلمہ قال شيئا شيئا وای نو قالوا الله ورسوله امنا دی بده وای لو شئتم قلتم جئتنا كذا وكذا هم یواز را دې موږ مضبوط کړي اس استی جواب ورکړي اتردون تاسو باندې خوشاله ان يذهب الناس بالشاة والبعير تاسو بغړ چيله او خاندان سره خلق بدا او خان وغړ چيله يوسي غنیمتونه ويوسي وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم الى رحالكم رحالنا مراد کورونه دې کلام او دې رحلوي تاسو په دې خوشاله کنا خلق بغړ چيله يوسي تاسو رسول الله مدینه ته بوزه ویګه هغه خوشاله وي بچ تر تر دې مدینه ته بس مون خوشاله بعض خلق وی چې نبی رسول خپل وطن فتح کول بدل ته پاتې کیږي اگر میں نفات کیے گا لولا الہجرت کہ ہجرت نبی لکنت امرأ من الانصار الدب پیداوی ولو سلک الناس وادیا وادی اغز مکی توید الوغر من کی واسعی شعب ولی دری توی لسلکت وادی الانصار وشعبها الانصار شعار انصار دما اغجابا لتی دما وجود سر لگی دلیدا دما شعرات سر لگی دلیدا والناس دسار نور خلق واسکتو ندی اغجامی لی دما دویم نمبر جامعی دی
ټول نه ماته فائدہ ده ټول راته نږدې دي خو تاسو زما وجود سره لګېدلې ما ته ډېر نږدې وانکم ستلقون بعدي اسرة تاسو زمانه پس تاسو حق دلفي کې خلک بدل شي نه درکې فاصبروا صبر وکي حتى تلقوني ما سره ملاقات وکي على الحوض بحوض الكوثر باندې مخکدا وفي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال حدثنا الله عن زهري قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه قال قال حين افاء الله على رسول ما افاء من اموال هوازن فتفق شروشهم يعطي رجالا 100 من الابل فقال يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم یغفرو کته چې دینه خدا معلومیږي چې پیغمبر ګناه کړی دا نه خلاف الاولاد چې پیغمبر دا مغفرت وي نو یو پی قریشن ويتركنا من پریدي ويذوفنا تقطر من دمائهم زمون توري اوسم ساس کی بيي د وینو د قریشنا اوسم سر جنگو کو دي قریش سره چا ترم جنگو کو زمون توري دغه په وینو لندې دغه د ورته نه راکې قال انس فحدث بيان في النبي صلى الله عليه وسلم مقالد دي فاخر الانصار فجمعهم في قبه من ادم جو بھی تنبو کی راجہ مقدس سرمانی ولم يدع فرينا خذيا لم يدعوا بدل معهم غيرهم فلما اجتمعوا قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما حديث بلغني عنكم سر يوم خبر جستاتنا ما ترسل لنا لا والقول تحقيق ہوگا فقال فقهاء الانصار چکم مشرانو امار وصاونا غيرت من كم مشرات يا رسول الله فلم يقولوا شيئا اسين دي واما ناس منا حديثه اسطانهم نوهم لكن جوانان فقالوا اغي ولدي يقول ايش خبره يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوفي قريش ويتركنا او تريد من تقتل من دمائهم تقتل ساس کی بے ساس کی خود تبے وہ قرب تے اشارت نزدې مسل جنگونه وکړه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني اوت رجالا حديث عهد بكفر اتالفهم ذات تعريف پیدا کو اتا پات تاسو نه خوشالېږي ايا زمن الناس بالاموال وتذهبون بالنبي الى رحالكم فلكون فوالله اذا ما قسم فخذي لما اغا پیغمبر تنقلبون به جتاسو په واپس والی کوي خپل کورونو مدینه ته دا بهتر د اغه ګډو چیرونو ينقلبون به چې خلک کورونو ته وړي قال يا رسول الله قد رزينا وشاليو فقال لهم ان تجدون اسرة يا اسرة استاذ حق في بكيږي تاسو رسول بادشاہ بخل حقنا نور کوي فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فاني على الحوض قال انس وي فلم يصبروا صبرونك كنا منا امير ومنكم امير رسول الله مبارک نے پس سے منا امير ومنكم لیکن دا خبره انس اس تواضعا کوي دې سوالي تواضعا کوي دا خبره نور صبر کړي دي چې ابو بکر وتوي الائمه من قريش بس بیا صابر شابه مولانا سے چونکه دا فتح د مکه نه پس حنین شوی دی غنیمتونو د یوم فتح مکه وي ها قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال وسلم اسواد ورشيا وتصدق وان مكه علي بن عبد الله بن عمرو بن عون قال لنا هشام بن زيد بن انس عن انس رضي الله عنه قال ما كان يوم تقاوات وقال النبي صلى الله عليه وسلم سرد عزم لزره اغو کې د مدینه نه راغلي دي او طلقاء هغه دي چې نبی هم آزاد کړل ما فکر بیا مسلمانان چې دوه دراغو فادبروا رو شایقلا فقال يا معشر الانصار داغا حنين يا دي كنا يوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم قالوا لبيك يا رسول الله وصادق لبيك ونحن بك من بخيو نازل في الانسان فقال بغلينا انا عبد الله ورسول روايه بالمعنى انا عبد المطلب انا النبي لا كذب دي فهذا المشركون فاعطوا لقاء اغتكم ازاد شوي خلقوا دمكه او مهاجرين لا ولم يطل الانصار شيئا فقالوا ابو خبره فدعاهم فادخلهم في قبه فقال ما تدور ان يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو ترك الناس واديا وسلكت الانصار شعبا لاخترت شعب الانصار الك سؤالك دي غنيمه خويسه كده ولا لم يت شيئا لا خمس كيس شيء ورنك نور غنیمتونه خو دې لور کړ من قتل قتيلا فله سلبه ابو قتاده پاسه دغه الظهر ور کړ کنه افغان سوال نو خپل غنیمتونه سي ور کړی خمس ډیر شي جوړې دا خمس د نبی په اختیار وی هغه کې مؤاخذه ني هغه ته طلقاء ولا او دي مهاجرين له پکې مالونه ور کړل شابه دې محمد بن بشار قال حدثنا ابو بكر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم من انصار قائم قريش حديث عن جاهليه ومصيبه واني اراد موجزه وتلهم هذا يرجع الناس جابي خبره او راجا میں اکلا شابه حدیث عهد قریب عهد بجاهلیت کفر تنتی مش مسلمانان
مصیبت ته نږدې دي بلا کثرت هم شوي دي وإني أردت أن جو جائزة ولا وركم يعطيا أو تعريف پیدا کوما شابه أبدا الله جعلنا في الدنيا وتجواب رسول الله صلى الله عليه وسلم أرويهم قال فأنا وسلمنا سوالي وسلم كذلك أنصار وشيعة تسنة وادي أنصار وشيعة أنصار وفي قال حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم سفيان عن داوود عن أبي وائل عن عبد الله قال لما رسم النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل من أنصار بعد بها وجهنا یو سړي د انصارو وخا ویره الله اراده پنه کړی د الله د رضا نو مولانا سے دا سړي ټیکنو معتب ابن قشيري نوم د منافق وخا بعد انصار کو خبر سمع او د خراب او شابه سي النبي صلى الله عليه وسلم فقال تخير وجهه فقال رحمه الله عليه وسلم او په صبر هغه باندې کوم خطرناک الزام لګیدل یاد دي کنه نو صبر یې کړو لا تكونوا كالذي آذوا موسى فبرأه الله ذم صبر وكما شابه سي أقل السلو قال أقرع ابن حسن فزاريلا عينا لمسل والقلوعة ناسا فقالوا لمن تاغم عطب منافق ما أريد بهذه القسمة أغمق كان سؤال سما خبر كليوا گیلا کړو ما اريد بها وجه لوي په پیغمبر دې بن صافر ګمانو کو نو الکه خو بس رسول الله مبارک په اختیار کړي مخکې ده هم زبم صبر کوما شابه دې یو بل ضرور وای شابه متوجه کو حوازن او غطفانیان وغيرهم بن ګور غطفانیان حرامیان مرید راغلي اغا حجت قاتلان بنعمهم فصاروا سروا فزراريهم بچو سرا او سرا د نبی علیہ السلام لذ زرو ومن الطلقاء وفق مقدر ده لذ زر د مکین او طلقاء چې اعلان کو چې بس چا کور ځان په دروازه بند کړه جمعه ته داخل شو د ابو سفیان کوټه ټول آزاد دي هغه دو درو فادروا عنه نو دا طلقاء دي وتختیدل دا لذ زرم ترست شو حتی بقي وحده یواز خموس کسان وسره دي ها خدا نور د دفاع د پاره پیغمبر د جنگ د پاره نه په میدان ولاړو فنا د یوم الدین دا اینه او دوړو کې اختلافونه کو یو ځای دا دوړو اوازونه جدا وکړي لا ول یو خي طرف ته او بلې کس طرف ته کې اختلاف دا چې دوړو یو جهت نه دی کړی التفت عن يمينه فقال يا معشر الانصار قال بك رسول الله ابشر نحن معك ذلك ثم التفت عن يساره فقال يا معشر الانصار قال بك رسول الله ابشر نحن معك وبلغ بهذا سوء فنزل فقال انا عبد الله ورسوله فانهض المشركون واصابوا من غنائم كثيرة ما ابو الطويل فقسم في المهاجرين والطلقاء ولم يذل الانصار شيئا تخمسنا انصار اذا كانت الشديده تنسخ راشي فنحن ندعى اوازون منتكي یا معاشر الانصار سره وحدی بیا منتکیږي او غنیمت غیر بل چاره ملاویږي فبلغه ذلك فجمعهم في قبه منافق جدا خبر او جلا وکړه فقال يا معاشر الانصار ما حديث بلغني فسكتوا يا معاشر الانصار بیا جواب کړی ها لاولي سکوت کو چې پیغمبر مبارک بار بار بیا جواب ورکاو فقال الا تدون يذهب الناس بالدنيا وتذهبون برسول الله تحولونه تاسو براجمه کې خپل کوړه نه بو به فقالوا بلا فقال لو سلك الناس وادي مسلك الانصار شيبا لاخذوا شيبا الانصار ترى قال شاب قلت يا ابا حمزه وانت شاهد تدي وقت حاضر وي قال واين اغيب ده كم دي غايب شم ده خاص شاګرد ما كم دي بته غايب شمه وسروا بس بكم الله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين جی جناب سوئی اور کسی عالم کو نا مطلق عالم خبر کا کسی عالم کو فحش عالم یکفر بالکل ٹھیک ہی نکلی روٹے نہ رست دعا نہ نشته دي بس ما خبر اخلاص کا کیټونه ګوري کیټونه ما ګوره خان اخا مقرر سوي او دا بیماران دي الله ټول له شفا ورکړي الله تعالی دا کیټونو کې څومره دعاګانې غوښتي دي الله ټول دعاګانې قبول کړي زبس لا